چې آیا موږ نه بار بار غلطي کیږي، لیکن موږ ته یو داسې وظیفه وښیي چې د هغه وظیفې په برکت سره بیا موږ چرته هم ګناه ته نږدې نه ورځو. کم انسان چې ګناه کوي آیا د الله رب العزت د نظر نه غورځېږي؟ فرمایي چې کم انسان بار بار یو ګناه کوي، بار بار یو ګناه کوي، په یو ګناه باندې هغه ډټ کر ولاړ وي، دا د الله رب العزت د نظر نه غورځېږي، دا د ځمکې په سر په هغه مبغضینو کې شمارلی کېږي. لیکن که یو انسان ګناه وکړي او هغه ګناه باندې بیا د تایب شي، د خبیمانه شي، ور باندې ستومانه شي په هغه ګناه باندې، دا د الله رب العزت په نظر کې نور هم محبوب ګرځي. فرمایي یو عالم فرمایل وای ډیر خلک په دې غلط فهمۍ کې مبتلا دي چې آیا موږ نه بار بار غلطي کیږي، لیکن موږ ته یو داسې وظیفه وښیي چې د هغه وظیفې په برکت سره بیا موږ چرته هم ګناه ته نږدې نه ورځو. نو عالم فرمایي چې زموږ صوفیه حضرات فرمایي چې دغه وظیفه دا د ځمکې په سر باندې یا خو د فرشتو دپاره ده او یا د پیغمبرانو دپاره ده. بل یو قسم انسان دپاره هم دا وظیفه نشته چې یو ځلې انسان وي هغه نه به خامخا ګناه کیږي، لیکن ګناه کې او ګناهګارانو کې بیا فرق دی. بعضې انسان ګناه وکړي، په ګناه باندې پیمانه شي، توبه وباسي، جړه وکړي خدای ته، سترګو نه اوښکې تویږي چې الله دا ګناه وشوه او معافي راته وکړي. لیکن بعضې انسانان داسې وي چې هغه په ګناه باندې ډټ کر ولاړ وي، هغه په ګناه باندې ډټ کر ولاړ وي، بار بار هغه ګناه کوي. دا ډیر خطرناکه مسله ده چې کوم انسان په یو ګناه باندې ډټ کر ودرېږي. دا یو قسم چیلنج کول دی، دا د الله رب العزت ذات چیلنج کول دی. لیکن کوم انسان ګناه وکړي او په هغه ګناه باندې دی تایب شي، نو حدیث شریف الفاظ داسې دي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. څوک چې ګناه وکړي او په هغه ګناه باندې هغه تایب شي، هغه خپېمانه شي، ور باندې استومانه شي په هغه ګناه باندې، نو او په هغه ګناه باندې توبه وباسي، نو دا شو لکه د اړو د سره ګناه نه ده کړې. دا د الله رب العزت په مخ کې داسې شو لکه د اړو ګناه نه ده کړې. نو مسلمانانو پکار دی انسان دی چې یو ځلې دا انسان شو، نوم انسان دنه به ګناه کیږي، خامخا به ته ګناه کیږي. نو چې ګناه در نه وشي، بهترینه خبره، ښه خبره، افضله خبره دا ده چې الله رب العزت په در کې توبه وباسي. که بیا در نه ګناه وشوه، ته به ستومانه یې، ته به خفه یې چې الله بیا ګناه رانه وشوه، بیا د الله په در کې توبه وباسه، بیا در نه ګناه وشوه، بیا د الله په در کې توبه وباسه. یو سل ځله خو تا نه ګناه وشي، سل ځله د الله په در کې توبه وباسه. دا خو د انسان در نه دی، دا خو د انسان دروازه نه ده چې یو ځل دې ورته وټکوله، نو که درته راغلو سې درکړل یا سې در نه کړل او ته روان شوې، بیا ورته راغلی او دروازه دې وټکوله، نو درته وایي به چې یاره یو ځل خو راغلی که نه، که په دویم ځل یې درته څه درکړه او په دریم ځل دې دروازه وټکوله، نو بیا به هغه درته سونه وکړي چې چېرته په ډکشنریانو کې بیا پیدا نه کړي. دا ټول د الله بندگان دي. د ځمکې په سر څومره انسانان دي، یو بچی چې د پلار نافرماني وکړي، پلار یې د کوره شړي، لیکن دومره بندگان چې د ځمکه الله پیدا کړي، د الله خوري، د الله سکي، د الله په ځمکه باندې ګرځي را ګرځي، د الله دا دومره نعمتونه چې الله ور باندې کړي د ټول نه فایدې علي، لیکن د الله نافرماني کوي. نو ته خپله سوچ وکړه چې یو دومره رحیم او کریم او مهربانه ذات چې یو بالکل غافله، یو ظالم، یو په ځان باندې ظلم کوونکی انسان چې شپه ورځ د الله نافرماني کوي، بالکل د الله رب العزت په ضد کې راوتی او د الله رب العزت په ځمکه باندې هر هغه اعمال افعال کوي چې الله رب العزت صراحتا هغې نه منع کړې ده، دی بیا هم شپه او ورځ هغې کې ګرځي او شپه ورځ هغې ته ملا تړلي. الله رب العزت هغه ته هم رزق ورکوي، هغه باندې هم دا شپه او ورځ دا بارانونه او دا موسمونه ور باندې راولي. لیکن هغه انسان چې هغه د ګناه باوجود لاړ شي د الله در ته، سوچ کوه چې هغه به د الله رب العزت څومره محبوب ترین انسان ګرځي
چې الله رب العزت ته ورشي او یو دوه وخت کې ورته وي چې الله ما نه ډېره یو لوی غلطي شوې ده، ډېره لوی ګناه شوې ده. یو چاته انسان یو غلطي انسان وکړي او هغه کس ته ورشي معافي ته غواړي، نو هغه غلطي من وعن ټول هغه شان ته کنه ورته وای خامخا هغه کې څه کمې زیاتې دا ورته کوي. لیکن الله رب العزت ته چوي چې الله ما دا ګناه کړي، ما دا ګناه کړي، ما دا ګناه کړي، چې څومره صراحت سره ورته وای الله رب العزت غوړه خوشحاليږي. غوړه الله رب العزت ستا دغه دعا او ستا دغه جړه دا قبلي الله رب العزت. مسلمانانو څومره چې درنه کیږي د الله په در کې توبه وباسي، څومره چې درنه ګناه کیږي بار بار زه د الله په در کې توبه وباسي. الله قسم په خدای چې الله رب العزت په دې خوشحاليږي.